الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. مخکې د الله پاک د انسان د پیدایش او د تخلیق ذکر وکړو چې الله تعالی انسان څنګه پیدا کو، په کومه طریقې پیدا کو، هغه ته څنګه اسباب مهیا کړ چې دنیا ته راشي او بیا د انسان هغه ناشکري هم ذکر کړه چې دغه انسان څومره ناشکر دی د خپل محسني حقیقي. نو اوس ورته یو بل خبره کوي چې د خپل خوراک باندې نظر واچو او سوچ او فکر وکړه. دا کومه نوڼۍ ته چې رالي او د خولې ته یې کوي، په دې باندې سوچ وکړه چې دا څنګه پیدا شو او د کوم ځای نه پیدا شو او په څه طریقه پیدا شو. دې ته لږ سوچ وکړه. نو الله وی موږ د اسمان نه اوبه نازلې کړو، د هغه اوبو په ذریعه باندې موږ په دې کې پیداوار کوو. نو دغه ځمکه بیا موږ اوښلو او په دغه کې موږ اوټو کوو، دانو لره، انګورو لره، ترکارو لره، زیتون لره او کجورو لره او ګور باغونه او په دې کې میوې او په دې کې ستاسو د مال چاره او خوراک متاع لکم ولانعامکم. دا د انسان د خوراک هغه بنیاد الله تعالی ذکر کو چې انسان په دې لږ غور وکړه. که الله باران نه کوي په دې ځمکه کې به شین ډکې وي نه. په دې قبایلو کې داسې علاقې شته چې ته په میلیونو مزلو کې شنه ونه به ورته په نظر نه راځي. شنه ونه، سره ډاګونه، سره بلکل. فلینظر الانسان الی طعامه، پس اودی ګوري انسان خپل خوراک ته دا څنګه تیار شو. نو د هغې بیان الله کوي. انا سببنا الماء صبا، یقینا راواړو مونږه اوبو لره راړول، راتوی کو مونږه اوبو لره توی کول. ثم شققنا الارض شقا، بیا اوشلو مونږه ځمکه شلول. دا الله تعالی د هواګانو او الله رب العزت د وریځو په ذریعه باندې د دې شور سمندر نه اوبه اوچتې کی او دې ته داسې مشینونه لګولي دي چې هغه د دغې مالګې نه پاکې کی. او بیا د وریځو چې هغه د ټانکو کار کوي، د بادونو په ذریعه باندې چې هغه د بارګیر کار کوي، دغه ډکې ټانکۍ، دغه ډکې وریځې دا د سمندر نه دا هواګانې پورته کوي. او چې الله کم ځای ته غواړي هغه ځای ته ځي او په هغه ځای کې د باران په شکل باندې راوریږي. او چې د باران راورېدو ته سوچ وکئ او داسې ورته ګورئ نو تعجب به وکئ که تاسو ذی عقل یئ او د عقل نه کار لې حیران به شئ چې دا څنګه دا اوبه په څه طریقه باندې رابېږي او دا ساز کیدي نه څنګه سازیږي. دا ځان له مستقل علم دی. ثم شققنا الارض شقا، بیا اوشلو منګه ځمکې له شلېدل
اوس دا د غنمو د کر ورځې دي، دا غنم تاسو په دې کې وشیندئ او دا واړوئ او مالې کوي او بس تا کار ختم شو. دغه دانه څونه وړه دانه ده، د هغې نه یو تیغې روځي چې ګوتې وله وروړې نو ایسته ختمیږي. دا تیغې پر ځمکه کې څنګه نیغ راوخته، د دې دانې جړلې لاندې شي، د دې دانې یو طرف ته جړلې شروع شي او د دې دانې بل طرف ته تیغې شروع شي، جړلې لاندې ځمکې ته ځي او تیغې بر راځي. دې تیغې کې دومره قوت نشته چې دا د ځمکې نه راوخیږي. دا یو بل ذات دی چې هغه واحد لا شریک له دی، حق دا کار کوي. او بیا الله فرمایي فانبتنا فیها حبا، پس زرغونو منګه په دې ځمکه کې په ذریعه د اوبو باندې حبا دانې. حبه دانې ته ویل کېږي، نو دانې دي مفرد حبتون دی، او دانې ذکر یو کو نو غنم دانی دي، جوار دانی دي، وربش دانی دي، شړشم دانی دي، مټر دانی دي، چڼه دانی دي. کوم شی دی چې دانه نه ده، دې ټولو ته اشاره ده. او عنبن، او دارنګې منګه زرغون کو پدې کې انګور لرا چې انتهایی لذیذ او فیدناک خوراک دی. او وقضبا، او زرغون کو منګه پدې کې ترکارو لرا. قضب اصل کې کټ کولو ته وایي، کم شی چې بار بار کټ کیږي او کم شی خوړلې کیږي دا په قضبن کې شامل دي. نو بادرنګ او تریم پکې شامل دي. او دا تاسو چې څومره هغه ډوډۍ ته چې میلمه سره تاسو وګورئ هغې ته څه وایي؟ سلات. دا سلات هم پکې چې کوم دی شامل دي په قضبن کې. شوتل دی هم شامل دی په دې کې. تاسو رشکوی ساګ ته نه پخوئ؟ پالک بار بار تاسو نه ریبئ؟ و زیتونن، او زرغونی الله په دې ځمکه کې خونه لره، د خونه اونې الله په دې کې راوخیږي. او د هغې نه بیا تیل تاسو اوباسئ، هغه دانی نه تاسو د اچار په شکل باندې هغه په بوتلو کې بندوئ او هغه دانی هم خلک خوري. په دې عربو کې چې چا میلمه شي نو کومه خوراکونه چې راوباسي نو په یو لوښي کې دغه دانی هم پرتي، هغه هم ورسره خوري. او چې کوم تیل د دې نه وځي هغه ځان لره پیدا شی دی، هغه د انګوري دپاره م استعمالیږي او هغه د مالشونو دپاره م استعمالیږي او په دې کې خیر کثیر دی. و نخلا، او کجوره را زرغونو په دې باندې منګه کجورې لره، او د هغې کجورو نه بیا منګه چوارې سازو، د هغې نه رطب او لوندې نیم پخته کجورې او د هغې نه پخې کجورې مختلف. او بیا صرف چې په کجوره باندې بحث وکړي نو په ګنټو ګنټو د دې باندې خلک د دې باندې لیکچرې ورکوي چې په دې کې څونه پیدې دي حیران بشي. او نبی علیہ السلام په بخاري او مختلفو کتابونو کې دې مثال هم پیش کړی دی. صحابو ته ویلې چې ونه ده پاڼې نه غورځوي، همیشه سرسبز او شادابي او د مسلمان په شانتې ده. چې دا کومه ونه ده؟ اکابرین صحابه ناست دي. عبدالله ذی العمر وایي زه کشر یم، زما ذهن کې کېناسته چې دا به کجورئ، خو بس پلار مې مو ابوبکر صدیق او لوی اکابرین ناست ما غږ نشو کولی. وایي بیا صحابه وویل چې جی موږ ته ووایه، وایي کجوره ده که نه؟ د کجورې ونه ده. و حدائق غلبه، او زرغونی الله په دې باندې باغونه باغچې، غلبه ګور، غلبه په معنا د ګور باندې راځي، یعنی دا ونې بالکل غني او د دې اونو څانګې یو بل کې ورننوتې، دا د غلبن مجموعه ترجمه ده. وفاکهة وابا، او زرغونی ومنګه په دې کې میوې. فاکهه دې ته وایي
چې په ډوډۍ پسې ته میلمه له راوړي یا ځان لی خوري نو هغې ته فروټ تاسو وایي چې هغه هسې د مزې دپاره سړی خوري، هغه د مړښت دپاره څوک نه خوري. د دې وجې نه چې ستا موړ میلمه راشي نو هم ته ورله فروټ راوړې، ځکه چې دا د موړوالي دپاره نه دي، دا تلذذ او خوند دپاره دي. نو دا هم الله وایي موږ زرغونه وو. و ابا او دارنګې د مال خوراک، نو ابا بوسم دي، ټانټیم دي، دا شوتلیم دي، او دا څه چې ته دا پروړه چې ورته ویلې کېږي د شولو هغه هم ده، او دارنګې دا نورې څونه ګیاګانې چې قدرتي پرې په ټوکې کېږي د ټول دا اب دی، یعنې چاره انعام، د انعامو چاره، د انعامو خوراک دا یې معنا ده. او بوسم ترجمه ده متاع لکم، دا سامان د پیدې دی ستاسو لپاره. متاع ما یتمتع به ته وایي، دا متاع دی یعنې سامان د پیدې دی ستاسو لپاره. او ولی انعامکم، ستاسو د څاروو دپاره. دا اولنی مخاطبین د قرآن څوک دي؟ عرب. او د عربو په ځمکه کې دا کجوري مجوري کېږي او پسونه ډېر کم کېږي، خو چې څنګه عربو سره د خپل ځان غم دی نو داسې ورسره خپلو څاروو به هم غم دی، ځکه چې دا عربو دې ته اهل پلا وایي، دا د میرې او د شړې خلک دی. یدرسو انصاب اهل الپلا، څنګه چې متنبي وایي که نه چې یدرسو بیانوي نسبونه د اهل پلا، او دیتا بنو ماء السمام عربو ته وایي. دا د اسمان د اوبو بچي دي، یعنې د اسمان د اوبو ملازم دي. بچی هر ځای کې بچی نه وي او اب هر ځای کې اب نه وي. دا قسم خبرې څوک کوي دا د هغه د ناپوهۍ غټه نښه وي. پوهېږې به روان چې اب دې ته و چې سړی ته پیدا یې پلاري، بس دغه هم ترجمه ده، خو د دې 20 ترجمې نورې هم دي. او بیا نو دا قرآن ویم چې دا ځای په ځای وایي ستاسو خوراک او ستاسو څاروو خوراک دی. زمونږ اوس دا خبره د منځه تلې ده چې څاروی به هم سړی ساتي، سپینې جامې به بیا څنګه اګوندې او بریتونه به بیا څنګه تاوی راتاوی، چې ته غوا والي او میخه والي بیا خو به هغه ساتې او د هغې پرورش به کې. پوهېږې په رواني. نو چې میلمه دې راشي نو بیا دوکان ته لاړ شي نو دا د نرانو غویانو د پویو هغه والي نو په جیب کې واچي چې میلمې ویني. دا بیا دا د سپینو جامو والا ځواني بیا پوهېږئ په رواني. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، د انسان د چارې او د هغه د څارو د خوراک انتظام او بیان الله وکړو، بیا اصل مدعا ته رالو چې اثبات د قیامت دی. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کله چې راشي هغه اواز کڼونکې. صاخه هغه اواز ته وایي چې د ډېرې تیزۍ نه د سړي غوږونه کڼئ. مراد تینا د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ده. نو صاخې نه مراد صاخه بعث او صاخه قیامت. او دغه تیز آواز چې راشي او حالات کړکېچن شي نو یوم یفر المرء من اخیه، دا هغه ورځ به وي چې تښتي به سړی د خپل رور نه، و امه د خپل مور نه، و ابیه د خپل پلار نه، و صاحبته د خپل ښځې نه، و بنیه د خپلو بچو نه. ولې به تښتي؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، ځکه چې د هر تن دپاره د دې مخلوقاتو نه په دقه ورځ باندې یو حالت به یې بې پروا کړی به یې د بل نه. هر سړی به د ځان فکر او د ځان په سوچ کې، بس پلار به ایري، رور به ایري، مور به ایري، ښځه به ایري، بچي زامن او لوڼه به ایري د سړي نه. او دا به ولې تښتي د دې نه؟ مباد چېرته زما د نیکو نه ما نه خواست اونکي چې یو نیکي راله راکه. نو چې اینی منډې به ته وایي، چې اینی منډې به ته وایي.
او ناشنا طریقه مفسرین وایي دا ده چې انسان د خپل احباو نه به تښتي چې په دنیا کې محبوب ترین کسان دي د هغې نه تښتي او د هغې ترتیب دی هغه ترتیب دا چې د ادنا نواله د اعلا پورې زیاته مینه د انسان د بچو سره وي زیاته نو هغه د ټول نه وروستو کو بیا بچو سره دویم نمبر مینه د ښځې سره وي نو بیا هغه ورپسې کو او بیا د پلار سره مینه وي او بیا د مور سره مینه وي او بیا د ورور سره مینه وي په شفقت او په مینه کې دا بالکل د ادنا نه اعلا طرف ته قرآن لاړ چې ستا احبا د ادنا محب نه د اعلی ترین محبوب پورې دا ټول به ته دې نه بیا تښتې نو ځکه وایي لکل امرئ منهم د هر تن دپاره د خلکو نه په دې ورځ باندې یو حالت به وي شان په معنا د حالت دی یغنیه بې پروا کړی د بل نه یو بل څه خبرې هم نشي کولی د یو بل نه باسپورس هم نشي کولی چې ملګریه طبیعت ته څنګه دی لا یسأل حمیما حمیما سرګرم دوست ته تپوس نشي کولی نو اینی بیا نه کنه نه یبصرونه ښه په غټو غټو به ورته ګوري او نور خلق سکے منگا و تاسو د سیو پیغمبران علیہم السلام په حدیث کې راځي ټول به چغې وي اللهم سلم سلم خدای ما بچ کې خدای ما بچ کې او منګه وایو ما لولې ما نیولې لمن ستا ده تا به لوی ځوان بچ کوي هیڅ څوک نشي بچ کولی هیڅ څوک نشي بچ کولی یاد ساتئ په دې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با د الله په اذن باندې چې خلق په ټولو پیغمبرانو ستړی شي او بیا جناب رسول الله ته راشي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ شي او د الله دربار کې به سجده ولګي او حدیث کې راځي بخاری حدیث دی چې ما ته به الله داسې دعاګانې وښایي داسې صفتونه وښایي ما له اوس نه راځي په هغې به الله یاد کړم نو چې کله الله غواړي نو ما ته وایي یا محمد ارفع رأسک محمد سر روچت کا او ما ته وایي سفارش کوه اوږده تفصیلات دي په دې بخاري کې تاسو دې ده نو ځکه وایي وجوه یومئذ مسفره ډېر مخونه په دې ورځ باندې مسفرتون پړکېدونکي وایي ترو تازه او مزیدار داسې چمک به کوي دا مخونه ضاحکتون خندیدونکي وایي خاندي به خوشحاله وی انتهایی او مستبشرتون زیری حاصلونکی په دغه نعمت عظما باندې چې پاس شوي دي د الله دربار کې دوی پاس شوي دي وجوه یومئذ علیها غبرتون او ډیر مخونه په دې ورځو باندې په دې باندې گرد و غبار وي غبرتون گرد و غباری پکې ترحقها قطرا پټکړی به دی لرا توروالی دا مخونه به د تورې شپې په شاني دا د مبتدعینو او بدعتیانو او د مشرکانو او د ګناهګارانو مخونه به دقسي سپین مخونه د اهل سنت والجماعت چې کوم د قرآن او سنت سره پابند خلک دی د هغې مخونه به داسې پلکار کوي اوس الله فرمایي دا کم خلک دی چې په مخونو باندې گرد و غبار پروتي او دا کم خلق دی چې پټکړی وي هغې لره چې کم دی تیارې او دا مخونه به تکه توره تیارې اولئک دا کسان موصوف په دې صفتونو هم الکفرة الفجره دا کافران دي کفره جمع د کافر ده او فجره جمع د پاجر ده دا کافران پاجران دي کافران دي او د کفر سره پجورم کړی مخالفتونه نورم کړي دي ډېر زیات الله رب العزت دی منګه په خپل فضل و کرم سره د دې سپینو مخونو خندیدونکو مستبشرانه وګرځوي او د دې خلکو نه چې د هغې په مخ باندې ټول ګردونه او تورو تیاري او فاجران او فاسقان دي او کافران او فاجران دي الله دې نه موږ وساتي واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهیږي
د سره سره الله موږ له پرې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې تباهي کړي. یا الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. څونه د مسلمانانو مړه ژوندي مشران کشران وفات یې ټولو بخښي. خدای څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. خدای د مسلمانانو د جان و مال حفاظت وکړي. خدای د مسلمانانو د جان و مال حفاظت وکړي. د کفارو نه، د امریکې نه، د یهودو نه، خدای د هندوانو نه، خدای د دهریانو نه، خدای د نوو کافرانو منافقانو او فحاشي او عریاني خورونکو خلکو نه، خدای د مسلمانانو د دنیا په مختلفو حصو کې په کونه کونه کې خدای د جان و مال حفاظت وکړي. خدای جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي. دې کې څونه کمی دی د غیبو د خزانو نه یې پوره کړي. خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ. دې قرضونو او ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب